دا آیات مبارک د ګناهګارانو دپاره یو بهترین آیات دی. په دې آیات مبارک کې د ګناهګارانو دپاره یو ډېر لوی امید دی. الله رب العالمین فرمایي: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے پیغمبره زما دې بندګانو ته ووایه چې چا په ځان باندې زیاتې کړې وي، کفر او شرک ګناه کبیره کړې وي، دیو ته ووایه زما د رحمت نه مه نه امیده کېږئ، زه ستاسو ګناهونو لره بخونکی یم. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې په قرآن پاک کې د دې آیات مبارک نه علاوه نور داسې آیات نشته دی، داسې قسم چې د ګناهګارانو دپاره پکې دومره لوی امید وي، د دیو د معافۍ دپاره پکې دومره لوی اعلان وي چې د هر قسم ګناهونو باوجود الله دیو ته د عفو اعلان کوي. د دې آیات مبارک شان نزول په باره کې امام بخاری او مسلم رحمهم الله د ابن عباس رضی الله عنه نه نقل کوي چې د مشرکانو نه څه کسان راغله او نبي صلی الله علیه وسلم ته چې مونږ ایمان راوړو، ستا دا خبرې ډېرې خوږې دي، ستا دا خبرې رښتونې دي، خو مونږ قتلونه کړي دي، زناګانې مو کړي دي، آیا د دغې د معافۍ دپاره ستا په دې دین کې څه شته دی؟ الله رب العالمین د آیتونه مبارکه نازل کړي. دیو ته وویلی شو چې د الله د رحمت نه مه نه امیده کېږئ، تاسو دپاره هر قسم عفو ده، تاسو دپاره معافي ده. نو خلاصه ده چې انسان هر څومره ګناهګار وي، خو دی په دې خپله خطا باندې، په دې خپله ګناه باندې دا ستومانه شي، پریشانه شي او د الله تعالی نه معافي وغواړي، الله درته عفو کوي، الله درته معافي کوي.